الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد صلاة فاقر ذكر الله جل جلاله في القرآن الفاكي وفرمان وعلى والعصر إن الإنسان لفي خسر. زماني كسمي فزماني سلام. إن الإنسان لفي خسر بشك إنسان فخسارك إلا الذين فساروا شراء سوق الخلق آمنوا تاج إيمان وعملوا الصالحات ونيك عملك وتواصوا بالحق وستك فحكس وتواصوا بالصبر وستك الصبر. إمام الشافعي رحمه الله فرمائے سي الله جل جلاله في القرآن الفاكر دير كشناي سورة دوما درجة كيس بدهم بل كشناي استاخذ بعد دوما درجة دا دير كشناي سورة دا الله جل جلاله داسي جامع سورة پیدا کرده داسي سورة پیدا کرده کہ انسان سر په دې صورت باندې سم خلاص ولې ور انسان ته د قرآن مجید د نور آیاتو ضرورت نشته. په دې کې دونه غټ علم قوت په دې کې دونه غټ سبق دی کہ انسان سم په دې کې حاصله کړي هغه لپاره د ټول ژوند لپاره د کافي شافي صورت ولا بل صورت د کافي دونه غواړي صورت نشته. عمر رضی الله تعالی عنہ ستم دا صورت را نازل شوی نو سر اخلاص ولې د الله د رسول زیات شپې اخري شوی د دنیا زخروان د صورت الله تعالی د الله تعالی په معنی ول عصر زما دي قسم په وخت د مازګر یا ول عصر زما دي قسم په زمانه سره په وخت. ان الانسان لفي خسر انسان په بشک په خساره کې الا الذين ما سوى هغه انسانانو ځکه آمنو چې ایمان اوري پر الله او رسول باندې وعملوا الصالحات نیک اعمال کول وتواصوا بالحق وسد الحق ول په خپل ژوند کې وتواصوا بالصبر وسد الصبر په دای انسانان کامل
الله تعالی د انسان خطر بیان کړ قسم مې وخوړې چې زما د قسم مې پر مازدیګر په وخت یا زما د قسم مې په زمانې باندې په وخت باندې انسان په خساره کې انسان له خسارې هغه ټیم بچاویږي هغه ټیم له خسارې زوځي چې دا انسان نیک آمنو په الله او په رسول ایمان راوړي وعمل الصالحات نیک اعمال وکړي ایمان او چشته وایي ایمان ویل کېږي په ساده الفاظو کې ایمان ویل کېږي ځان تسلیم کول ځان عاجز کول ځان وهغه ته مایل کول رجوع کول پوره کې پوره چې تا څومره که جسد دی که مال دی که اولاد دی که څومره دی ټوټل ودې ځان تسلیم بیا اقرار کول په زړه باندې په زړه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله زمانه قسم پر غزاد باندې چا وخت زمانه باندې قسم خوړی اوس الله تعالی فرمای امنو چا چې ایمان اور پر ما او الله رسول باندې امنو ایمان لري امنت بالله ما ایمان اور پر الله باندې وملائکته پر ملائکه باندې او کتبه پر کتاب باندې او رسول پر رسول باندې واليوم الاخر رسول اخرت باندې والقدر خير په شي شادان باندې والبعث بعد الموت ورزق فتح کېدل وس بیا دوم جز د ایمان امنت بالله كما وباسمائه وصفاته وقبلت جميع احكام اقرار ز اقرار کوم وتصديق بالقلب وتصديق باللسان وتصديق بالقلب زبدي او بخلو فزبدي ایمان دې ته چې انسان چې ستې الله پر خپل باندې دی هغه ته په زړه کې هم درد پیدا کړي چې ستې په نبی عليه الصلاه والسلام درش شفای ستې دې کلام شروع کړي اته زړه نرم زړه پیدا کړي دې ته امن ایمان لري وعمل الصالحات نیک اعمال وکړه نیک عمل 15 شان منځ دی په 15 وخت باندې روزه د 10 شپې یا 9 شپې زکات په 30 روپۍ کې د مالداري او د دوشانو کا چیر پسونه په 30 پسو کې په 30 اوزو کې یو اوزا ک 10 غویل کې یو کال څنګه 15 شانو کې یو د کال پسه دار ک بیا بزګریو ک شواغت دراسي زمینداری دراسي ک بیا برمانه په 100 روپۍ کې یو روپۍ او کچيري چناوله کچې په خپل وبره ویلې بلا ضرورت بلا کیف وبره ویلې بیا په لاسو کې عشر بیا په لاسو کې ورته دا عوامل الصالحات عمل صالح په مال کې دال بل حج کچيري زیات به انسان حج وکي دا پنځو شان خو مال ازته سي انسان په ځان کې راوړي دا بعد بیا انسان په عمل سره دریم شي انسان چې خسارې نه پوهیږي وتواصوا بالحق التواصوا بالحق نصيحت کول خپل زوی ته نصيحت کوه بشک او بدمه کوه آداب اختیار کا نسم ناس کو سم ولا کو سم خلق کو چفرت موایش کنزای مکو غلا مکو تهمت موای بدعت مکو کفر مکو شرک مکو تواصوا بالحق لا اولاد زخبات خپل مینه ته مینه زخبات خپل بابا ته خپل ایته بیا خپل رونو ته خپل خوند ته کور باري رسوي بیا ورته د باندې وځي بیا مسایه ته بیا کلیوال ته بیا کلیبان ته بیا محلداران ته دې ته وایي تواصوا بالحق که انسان دا دریم کارم په ځان کې راوړل بیا انسان بیا چې کامیاب شي وتواصوا بالصبر صبر وصیت د صبر کول زوی پریشان ولې مالی نقصان ولې مالی جایداد نقصان ولې او اولادي نقصان ولې د ځان لپاره د اولاد لپاره د کور والو لپاره د مور پلار لپاره د ورونو لپاره د هغه ته وصیت کې د صبر کول الله تعالی فرمایي ان الله مع الصابرين الله تعالی به شکر د صابرانو خلق زخري الله تعالی د صبر کوون خلق زخري دا سلور شان دا ختمول دي د خسارې د انسان
الله تعالی فرمایي ان الانسان لفی خسر، بشک الله تعالی د انسان په خساره کې پیدا کړی. ها الا الذين خلق ما سوى خلق په خساره کې نه دي چې ایمان اور الله رسول، چا چې عمل صالح وکړي، چا چې وصیت وکړي، نصیحت کوي، د تقریر حق اعلی حق بیانولې، چا چې صبر د صبر وصیت کوي، دا سلوک شان ته ځان راوړل، دا انسان کامیاب. وس الله تعالی فرمایي والعصر زمانه قسم په زمانه سره ان الانسان لفي خسر، بشک انسان په خساره کې دی الا الذين فسقوا خلق امنوا چې ایمان او عمل صالحات نه عمل کړي، وتواصوا بالحق ونسيت بحق سره، وتواصوا بالصبر ونسيت بالصبر لپاره وسیتونه کوي خلق دا. بسم الله الرحمن الرحیم. ويل لكل همزه لمزه، الله تعالی فرمایي هلاکت دی هغه چا لپاره همزه همزه مخامخ پیغور چاتر کول، مخامخ طعن و چاتر کول، دې ته همزه وایي. لمزه د شان خوا تهمت بدون غیبت کول. الله تعالی فرمایي د چغلخور د غیبت کول والا انسان، تهمت ویل والا انسان، غیبت کول والا انسان، د پیغور کول والا انسان، دا ټول لپاره هلاکت دی. علماء کرام فرمایي الله جل جلاله فرمایي چې کوم انسان او کوم انسان پیغور ول هغه انسان کې اکار وي هم خوبی او غلط کار هغه پیغور چې هغه انسان لپاره د زړه او د پریشانۍ سبب ګرځي، هغه کچیر هغه شی عیب په انسان کې وي هم ته پیغور ورکوي انسان ته ستا پلانی کار دی، ته پلانی کار دی کړی، پلانی کار دی کړی، وایي الله جل جلاله تر هغو نه ما پیدا انسان چې دغه انسان باندې هم دغه کار نه راوستلی. مثال کې ته خو انسان ته ویلې ته خو مثال پکې نه پېښې انسان ته دومره بې حیا انسان چې ستا کور بې حیا ده، ستا کور والا بې حیا ده، دغه انسان پیغور دغه انسان الله تعالی دغه انسان ته تر هغو نه به مفهوم چې ما نه د کور والا د حیا نه یې پورته کړی. دا پیغور داسې شی دی چې الله تعالی فرمایي که دغه انسان عفو نه وغواړي، دغه انسان څخه په اخلاص عفو نه ځنه وغواړي، خوشحالي نه کړي، تر هغو پورې دا انسان به زه نه معافوم چې څه پورې ما دا کار نه وکړل. که ده د کوم کار پیغور وکړی، د کوم شي پیغور وکړی، دا انسان به زه نه وکړم. اوس انسان تهمت ویل کېږي و دې شي ته انسان کې یو عیب نه وي، یو خرابي پکې نه وي، انسان شوري انسان عیب بیانوي، پلانی کار داسې دی، پلانی سره داسې دی، پلانی سره داسې دی، پلانی سره دا عیب بیانولو والا څخه 40,000 میله فرشتې لرې ځي لاړ شي، دومره مردار به یې له خولې ځي. د غیبت کولو والا څخه 40,000 کیلومتره فرشتې لرې ځي لاړ شي له بد بوی څخه. لمزه د شا لخوا بیا تهمت شوی، مخامخ طعن وکړل، مخامخ طعن پیغور د شا لخوا خبرې کول دخل کېږي، غیبت هم او تهمت هم. طعن دا پیغور دا داسې زهریله شی دی، دومره زهریله شی دی چې الله جل جلاله بار قرآن پاک په آیاتو کې راغلي وایي چې انسان چې کوم انسان پیغور کوي، وایي دغه انسان ته په دې پیغور باندې زړه ځای شي، د دغه په ذهن دا د ښځه په زرها وار زیات ځای شي. وایي زما د بنده زړه ازارول، زما بیت الله شریف زما کور ونړول 80 وارې، څو 80 وارې کعبه شریف ونړول، یو ګناه یې نشته کعبه شریف ونړول، په پلنګانو بېچاره ونړول، یو ګناه یې نشته. یو وارې د انسان زړه ځایرول دا تر 80 وارې په کعبې ته نړولو زیات ده. انسان زړه ځایرول دا پیغور هم کېږي، په تهمت هم کېږي، په غیبت هم کېږي. پیغور جلا شي، پیغور دته وایي چې انسان مخامخ چاله طعن ولي، مخامخ ته ولاړې باس بایسو ته راواخلي چې ستا پلار خو داسې تم کوه، ستا نیکه خو ډمو، ته خو داسې ترجمه دی، تر هغو پورې خدای پاک دی نه معافوي تر څو پورې دی ډم کړی دی، د ده څخه حیا نه یې اخیست، دی د خلکو په سترګو کې ډم نه یې راغلی. یو بیا راځي پیغور دا مخامخ یو غیبت یو دغه وایي چې دا انسان موجود نه وي په محفل کې ناست نه وي، انسان یې باز شروع کړي،
انسان پلار ډمو د انسان نیکه ډمو د انسان پلانې کار کولی انسان پلانې کار کولی انسان پلانې کار کولی دته غیبت غیبت کول والا هم ګناهګار اوریدل والا هم ګناهګار نه من کول والا هم ګناهګار کچا تصدیق ورکړي چې او مړه به دا دی دغه نه دا کوم ګناهګار دی لکه دغه انسان چې بدل خلق خپل غیبت کړي په معمولی په تصدیق کول باندې چې مړه به ستا انسان خدای دغه رقم ذاتي لکوه دا معمولی په دې خبره باندې دا انسان دومره د غیبت او د شراب یو مثال دی شراب څښل والا ورکول والا اخیستل والا حفاظت کول والا پرده پر اچول والا دا ټول ګناهګار غیبت هم نه راشي خپل که چا غیبت شروع کړي او چا ژغ نه ورته کولی چا له ځان سره نږدې کوي اوس زموږ په معاشره کې غیبت ټول عام دی ډېر زیات عام دی حتی کې علما کرام فرمایي چې دا غیبت دومره عام شوی چې اوس پر چوک باندې ولاړ وي باقاعده لکه نصیحت لکه تقریر و قوم ته داسې کوي غیبت یې شروع کړي لکه نصیحت د سوچ د فکر د تصور دا وي چې زه نصیحت کوم دې قوم ته زه حق بیانوم دې قوم ته مګر په حقیقت کې غیبت دی په حقیقت کې دغه انسان لپاره سبب د هلاکت دی الله تعالی خبره فرمایي ویل هلاکت دی او انسان کې غیبت باز برداشي چې هغه انسان کې هیڅ هم نه وي هغه انسان ولاړ بدا انسان کې خدا چمبک شری انسان کې خدا چمبک شری مال پلاني واردل مال اغل پلاني واردل اغل پلاني واردل اغل پلاني واردل خبر یو هم نه دی چې پستو بچای ودل یو د بل د ګم څخه یو د بل د خبرو څخه خبر راوغو وزاده سکش دا دومره غټ ګناه د خبرې باج حدیث شریف کې راځي وای هلاک وای هغه انسان د زمانه معاشره هلاک انساني چې خبر اوریدل نه په دې سکش کې یې صبر دې څه ورسې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم نو الله جل جلاله دا غیبت کوونکی تومت کوونکی او مخامخ په غرور کوونکی الله تعالی کوي ویلون هلاکت د دغه انسانانو لپاره کم انسان چې په غور چتر کوي کم انسان چې غیبت کوي د شاله خوا پټ حالات پټوي اوس غیبت وایي وچی غیبت ودغ شي ته وایي چې انسان الته چپلکی کوي انسان نه ته ګوري هغه چپلکی لږ کجې وکړي دیو دا بل څه ته وایي ویل دوی غټ الګ دی مګر د چپلک څنګه ځان کړ دا هم په غیبت قسمه دا هم په غیبت قسمه ذکر نبی علیه الصلاۃ والسلام ناسونه از عائشه رضی الله تعالی عنها سره ناسه یو لنډی شذ فقط کې لنډی شذ رااله پښتنه کو د دین مسلې پښتنه کو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې الله رسول ما مسله دا مسله څنګه نو هغه مسله ور حل کړ مسله وروشول دا شذ ولان عائشه رضی الله تعالی عنها و د نبی علیه السلام ته ویل چې دا الله رسول د خدای پاک څنګه غټ تخلیق دی دومره کښنه کټ کې نشته پیدا کړ نبی علیه السلام ته ویل ولته غیبت وکړه لیکن عائشه رضی الله تعالی عنها خو صرف تخلیق کې وجه الله تعالی په کار کې وجه الله تعالی څومره غټ ذات دی لوی جب سلام پیدا کې برابر څنګه دونه کښنه سلام پیدا کړ صرف دا بیانول
بعض علماء کرام فرمایي وایي چې انسان له انسان سره په دسترخوان ناست ډوډۍ خوري هغه انسان بله ډوډۍ خوري یو انسان و بل انسان ته خالي سترګې سره راشي چورتو بله داسې ډوډۍ خوري وایي دغه هم په غیبت قسمه او د غیبت کوونکو انسانانو هغه 40 کیلومتره لرې 40,000 کیلومتر بعض روایت کې راځي 40 کیلومتره لرې د دغه انسان فرشتې لرې منډوي 40 کیلومتره دا کدا ځای شو ځای دوه سړکان ته فرشتې لرې کښېني ته د لیل منځونه کو هغه ګس په تا خبر نه دی کېږي دومره غټه ګناه او پیغور بیا دومره زر لري تر هغو پورې الله تعالی فرمایي چې د معافي نه یې غوښتي تر هغو پورې دا پیغور د هغو پر نه معافوم چې ما په دغه نفس کار نه راوستم الله تعالی فرمایي الذي هغه خلق جماعت څوک چې جمع کوي مال مال په حساب کولو سره مالونه جمع کوي بل هغه خلق هم هلاک دي هغو خلق دپاره هلاکت دی چې خلک مال جمع کوي مال راړي مالونه جمع کوي که په سود دي که په هر رقم وي که په دوکهبازي که په نافتل کمي وي که په فراډ وي که په دولمبري باندې مال راوړه جمع کوئ اسمره مال راوړه جمع کوئ رجسټران په ډکه کلمانو په ډکه بینګونو په ډکه وایي اسمره سبا ته له دنیا رخصت شي دغه شاته چې کوم مال پاتې شي دا هم الله تعالی باندې ویل دا هلاکت دی دغه انسان لپاره هلاکت دی الذي هغه چا لپاره جمع ماله وعدده هغه انسانان څوک چې مال جمع کوي د الله په لارې کې نه خرڅوي د الله د رسول لاره رضامندي نه پاسوي صرف جمع کول کې اسمرل کوي د خلق د فارم الله تعالی فرمایي هلاکت دی الذي خلق جمع جمع کوي مال وعدده په حساب کولو سره يحسب ان ماله اخذ ندب مان لري ان ماله اخذ دا دغه همیشه د مال سره پاتې وای ګمان دا انسان ګمان دا کوي چې زبا همیشه تر همیشه د دې مال سره پاتې زمال جمع کوم مال سمرم مال پټوم بیا د مال حفاظت کوم په دې واسطه په دې وجه باندې چې زبا همیشه د مال سره ژوندۍ پاتې تر څه چې پورې مال زبا ژوندۍ یا دا چې علماء کرام پر مفسرین فرمایي چې زبا دنیا ته په آخرت کې یا په قبر کې یا په ورځ محشر کې هلته به هم دا مال و مال ته په کار باندې راسي هلته هغه علماء کرام مفسرین فرمایي چې څه ټیم انسان سبب د ذریعه د دغه شی وګرځي چې هغه د مخته د محشر لپاره د دې شي لپاره یو ډال نه ځان سره وګرځي د دغه انسان لپاره بیا دا مال په قبر کې په کار راځي په آخرت کې په کار راځي اوس الله تعالی فرمایي يحسب ګمان دا کې دا انسان نه خلق ان ماله بشک د مال ما لپاره اخلو دا د ما سره نشه لپاره کله جزاء څه دی بدن دا ورول دا ورول واسي ورول شي یا په ورځي په الحطمه هغه زری اورته داسي زری د خمرات دا علماء کرام فرمایي دا اور چې ډیر تیز شي ډیر سخت اور شي بیا دا اور په دا سر کې د سرکی ورځي دا اور چې سټم سر دا اور چې لمبا پورته شي بیا دا اور د سرکی ورځي سخت تیز اور شي یا بعض علماء کرام فرمایي وایي چې سټم هغه لوها هغه سټم شي چې کوي وایي هغه سټم اور تیز کې دا اور سخت اور وځخه د اور لما بین ځخه دا سرک را پورته شي الله تعالی فرمایي الذي دغه انسان کله هرگز اسنه لا ينبذن دغه انسان به موږ وګرځو فی الحطمه اورته دا چې اورته چې هغه اور لما بین ځخه سرک را پورته کیږي یا علماء کرام فرمایي دا چې اورته چې هغه لمبا سوی اور چې هغه په سر کې سرک وي ځل مراد دغه د لمبې والا اور مخ الله تعالی په خپل تفسیر کې د لمبې والا اور کله هرگز اسنه د لون بدن مجبور وګړو فی الحطمه وهغه لمبې وهم کې اورته هغه لمبې سرکې غردونی اورته وما ادراك تعالی سمعوا فی الحطمه وتسول کې د چشتول کې د حطمه اورته دا حطمه اور وچشتول دا څه معلومه ده نبی بس پیغمبر علیه السلام الله تعالی هم کلام نه چې دا رسول ازما بنده ازما رسول وتعالى څه معلومه ده چې دا اور وچشتول کې کوم اورونه خو ډېر قسمه دي یا هغه اور چې هغه سرکې ورځي سرکې پورته کوي په لمبه کې یا سرکې را پورته کوي لما بین زره نسل اور ځخه دا اور چې شوی
الله تعالی فرمایي نار الله الموقده دا اور دی الله تعالی الموقده بل اور د خمران هغه لمبې دي نار الله اوس هر اور الله تعالی پیدا کړی جهنم الله تعالی پیدا کړی هر اور چې په روح زمين باندې کې په محشر کې دی په هر ځای کې دی اور تخلیق یو په ذات سپی الله مگر دا اور ته الله تعالی ویل چې نار الله دا اور د الله تعالی دا ځکه دا هغه سرکش انسانان چې په هغه لوړ سره کې ویلې چې هغه امنو ایمان کې خرابې ولا وعملوا الصالحات په نیک اعمال کې خرابې ولا وتواصوا بالحق ونسيت نه کولې وتواصوا بالصبر د صبر وصیت نه کولې دغه انسانانو لپاره دغه سلور شان لپاره نو دغه څه د چشم ستا کو ګرځي لفي خسر ان الانسان لفي خسر د خساره کې راځي د چې په خساره کې راځي وصلی الله فرمایي حطما به بداس اور ته وګورم چې هغه سر کې ګرځي څنګه نار الله چې هغه خاص الله تعالی او خاص الله جل جلاله په غضب په قهر باندې اور باندې خاص الله جل جلاله اور ته حکم کوي چې په قهر په غضب سره تیز سره وشورېږي بعض علماء کرام فرمایي جنت کوم څوک شایسته کوي هغه ته رضوان وایي هغه فرشته ته هغه ملائکه ته کوم ملائکه چې په جنت ګرځي جنتونه شایسته کوي حور شایسته کوي لباسونه شایسته کوي محلونه جوړوي درختي کوي انسان سبحان الله هغه د سبحان الله بدل کې هغه رضوان الته د ازما او استاد کوم جنتیان چې مسلمانان خلک دي دا هغه مسلمان په دې کې الته الله تعالی رضوان ته چې درخت ولګا د کلمه وایي پر ما باندې سبحان الله ازما پاکي بیان کړه هغه رضوان د کسنس د جنت د صفاکولو د سمولو یو ملائکه یو فرشته چې نوم یې رضوان دی دغسی یو فرشته ده چې د جهنم باقاعده و جهنم کې ورته ناسته په دې خبره باندې چې د جهنم اورونه تازه کوي د جهنم سخت اورونه برابروي بعض علماء کرام فرمایي نار الله تعالی ذکر اور د خپل ځان اور ته ویلې دا به داسې اورې چې دا په جهنم کې پسواو کلو سفر اور بی پسواو کلو سفر اور بی دا انسان چاہتا سلیم بیخت ورسیجن بیا با پسواو کمری بی یو کمرہ بلا کمرہ دا سخت قید بی ادا مابینس قید تبیر ورسی بیا با دا مابینس پا قید کی بیا دا انسان با پا سندخ کی بندی یو سندخ بیا با بل سندخی نو په داسې سخت صندوقونه کې په داسې سخت ځای کې باندې چې واره انسان سفر په سواو کلوسو بیا د جهنم کندې دا په سواو کندې چې په سواو دروازې سره بیا هلته په آخر کنده کې بیا هغه تعبد یا هغه صندوق چې کوم انسان پکې قید کوي کې باندې هغه په سواو نو دومره سخت اور همیشه سخت اور چره هغه د مابین څخه سرکه پورته کوي نرم اور سرکه نه پورته کوي چې څومره تیز او سخت اور هغه سرکه پورته کوي نو ځکه الله تعالی فرمایي نار الله هغه سخت اور هغه اور د الله تعالی او چې الله تعالی بل کړي الله تعالی د جهنم پر شو د چنوله چې هغه کمیږي څوک کیږي د لړونی پکې وي یا پکې یا بس چم پکې وي چې هغه تیز اور تازه سی اور دار کوم انسان په قهر په غضب کې بند وي د دې وجزخه انسان هغه سلور خارو ته ځان کوي سلور اعمال ته ځان کوي التي دغه اور چې تطلع د ورسي على الافئده د وزلوته اول لار چې د انسان چې سټیم اته اور لمبه ته ځکیږي اول لار به د زړه ونیسي اول لار به زړه ور وي شي زړه به ختم کی زړه به پټاو کی اول لار چې سټیم د لمبه د دې اور تاوش د تر بدن یا د تر روح رسیدل فورا على طرفين التي جستهم ورسيجي دغور تطلع رسيدل على الافئده ذو زرته نسمى وشي زلوبي بطاوس زلوبي ختمس د طول بدن د طول جسد مالک بادشاہ مرکز دفتر زړه زړه په انسان کې نه هغه انسان ژوند نشي کولای زړه کې خرابي هغه انسان کمزور دی ژوند نشي کولای نو اوله حمله به چیرې کوي په زړه باندې ځکه اوس علماء کرام فرمایي ځکه په زړه باندې کوي
چې مخ ته کوم الله تعالی په دغه صورت مخ ته په کوم صورت کې چې ویلې چې څلور اعمال وکړي هغه عملونه هغه له زړه سره کار هغه له زړه سره کار سره له زړه سره کار اول امنو تاسو ایمان لرئ ایمان دا تصدیق باللسان او تصدیق بالقلب اصل ایمان په زړه باندې په زړه سره الله تعالی تسلیمول بیا وعملوا الصالحات هر عمل منځ کې نفل کې زکات روزه حج نفلونه عبادتونه هر عبادت چې کوي دغه عمل صالح وای هر عمل صالح لپاره د زړه اخلاص وي د زړه په شفقت بیا خپل وتواصوا بالحق دریم کار خپل اولادو ته خپل ژوند زندگی ته مینا مور پلار اولاد لونی ورونه خونی خپل کلیوالو قریبان د حق خبرې تکول الله ته شول نبی عليه السلام رسالت ته شول دغه وای وتواصوا بالحق د حق نسیا وصیت کول د حق وصیت کې څوک چې د حق وصیت کې دا صرف په زړه باندې د چا چې زړه وغواړي په زړه کې درد ته پیدا شي دا انسان غرق تباہ برباد شوی دغه انسان منځ نه وکړ غرق شوی دغه انسان روزه وخوړه غرق شوی دغه انسان مال سره زیات حج نه وکړي دغه انسان پلانای کار وکړي دغه انسان نفل خراب شي دغه انسان پلانای کار خراب شي د زړه په درد باندې دا انسان به حق نشي بل صبر زړه چې ستم ډیر زیات غم واخلي هغه غم په عقل باندې حمله کوي نو اصل مرکز دار نو ځکه الله تعالی فرمایي التي تدخل على الافئده دا حمله به ولا راځي پر کوم ځای زړه د انسان زړه باندې انها عليهم مؤصده دا اور باندې انسان باندې شاوخوا راګرځي مؤصده فقید کې في عمل ممدده دا اور به داسې اور وي دا پستنۍ دا لوی پلران دې ته ستنۍ ورکړي دغه ستنۍ ځکه د دې چې معمولي اشاره ورته وکړه چې دا رقم اور چې دا وردا په کندو ور په سفرو کې دا جهنم بیا په کندو کې دی بیا په کندو کې بیا په سندخانو کې دی دغه انسان لپاره ده محترم دوستان نن په قرآن مجید کې صرف څلور خبرې ایمان عمل صالح سب د حق خبره کول حق خبره ځکه مراد دا نه لکه زموږ معاشره غیبت کوي زه حق خبره کوم تهمت وایي زه حق خبره کوم او بدعت حتی کې کفر شرک تر خوله باسي زه د حق خبره استغفر الله حق خبره دغه خپل اولاد پر منځ کا خپل اولاد تر منځ روزه او زکات او حج وشه خپل کور والاته خپل مور پلار ته حتی کې ورونه لري خوند لري کور خوندې کا کور دې خوندې سو د باندې راوځه امسایه باندې خبره چلے ده امسایه کا بل امسایه کا محلې باندې کا پر کلی باندې کا خدای وسر کړو پر ټول وطن پر ټول ملک باندې کا دې ته وای حق خبره د الله او رسول خبره چاته دې ته حق خبره دغه نه وای چې بس ولا چې باس شروع کوم باندې شروع کوم دې ته حق خبره بالکل دې ته حق خبره نه وای بیا لاغه بعد وصیت د صبر کول صبر به انتها غټه درجه ده چې الله تعالی په انسان کې شي انسان په پښو خېز دی ته معاف انسان تکلیف ورسېدی ته معاف شکنځا ورته وسې ته معاف د انسان ته حالات معلوم سي چې فلاني سره یو ماته چوپ رد ویل دی معاف کړي تر تیری کول معافي کول درګذر کول دې ته صبر وایي بیا وتواصوا بالصبر د صبر وصیت کول دا په اولاد ته او خپل کوروالاو ته خپل بچانو ته دا انسان له خسارې څخه بچاس ان الانسان فی خسر دا له خسارې بچاس دا انسان له خسارې بچاس کله دا انسان دا کارونه پکړال دا انسان په دا اور په جهنم کې فساد الله تعالی من داسې ژوند وساتي دعا وړه من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى المقعد المقرب عندك يوم القيامه الله تعالى خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين رب العالمين سبحان الله سيده پورته کړو موږ یې څخه د بنو نشان بند کاس دنه مې تراسي دنه مې خالي ولاړ